استني دي حراله وجو الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قرآن کریم د فهم د پارا ابتدائی مبادیات اصول سہادہ پوری وشو نو قرآن کریم اصطلاحات تی اصطلاحاتو کی قرآن کریم یو سورت ویلے کی گی یو آیاتون ویلے کی گی دارنگے مکی مدنی ویلے کی گی بیا بعض نور اصطلاحات تی ناسخ و منسوخ ربط دعوی خلاصہ امتیاز دارنگے زجر و تخویف بشارت وغیرہ دا الفاظ استعمالی کی نٹول ناول سورت لفظ دا نم رازی سورت ویلے کی گی بعضی وی سورتون توئی دا غینا ماخوذ دے پمانا دا ما بقی من الشیء یا قطعت من الشیء اغیتا ویلے کی گی نو دا دا قرآن کریم نا یو حصہ دا دیو جنا اغیتا سورت ہوئی سو کوئی سورت البنات نام دا ماخوذ دے مرادی دے لکا وہی منزلتم بعد منزلتین یو منزل لے اور پسی بل منزل لے یو چتے اور پسی بل چتے غیت ویلے کی قطعت من المنزل دا منزل دا کور دا غی حصہ یو چت سورت قرآن کریم نہم دا یو حصہ دا دیو جنوتا سورت وی سورت القرآن سو کوئی دا سور البلد نہ ماخوذ دے مطلب دے سورت دا قرآن کریم محیط مضامین او آیات لرا دیو جنتا سورت ہوئی سو کوئی سورت مطلب دے المنزلۃ الرفیعہ اچت منزل قطعۃ و منزلۃ من کلام اللہ لرفعہ اچت والی دو جن ہوتا دا کلام دا اللہ دے دیو جن ہوتا ویلے کی سو کوئی سورت لترکیب بعضها مع بعض بعض طرح جوڑ دے اصطلاح دا شریعت کی قطعۃ من القرآن یشتمل آیات یا یشتمل آئین
مختلف آیاتون ته شاملی او لها فاتحة و خاتمه او د هغې دپاره ابتدامی او انتهامی دې ته صورت ویلی کېږي کم از کم صورت چې دی نو هغه 3 آیات دی د 3 آیاتونو نه کم صورت نشتی دارنګې آیت او دا خبره خو د صورت په باره کې هغه عامه مشهوره ده او دغه هم صحیح ده یو سل 14 صورتونه دي بعضې پکې مکی دي بعضې مدني دي مکی مدنی چا تعریف کړل مدنی او مکی چې مکی هغه ته وایي چې هغه په مکه کې نازل شوي مدنی هغې ته وایي چې هغه په مدینه کې نازل شوي نو بیا په دې کې واسطه به راځي ځکه چې بعضې صورتونه داسې دي چې هغه نه مکی دي مکه کې نازل شوي او نه په مدینه کې نازل شوي دي دویم تعریف چا د مکی مدنی دا کړلی چې د هجرت نه مخکې چې نازل شوي هغې ته مکی وایي د هجرت نه چې رستو نازل شوي نو هغې ته مدني وایي دې کې بیا واسطه نشتی د صورتونو په لحاظ سره چې بعضې مکی دي او بعضې مدني دي نو مکی صورتونه هغه ډېر دي 80 صورتونه دي چې هغه مکی دي مدني لږ دي مدني دي 28 نو 28 یو دي او 86 بل دي بیا آیت ته آیت ویلې کېږي جماعت تا یا آیت ویلې کېږي علامت تا نخی تا سو کوئی آیت ویلې کېږي شان تا عجیبه شان دی د دې دپاره مختلف خبر ویلې کېږي آیتن وی خرجت القوم بآیت ای بجماعت یا خربت الدار وما بقیت لها آیتن کور وران شو نخیم پاتی نشوا نو آیت په معنی د علامت باندې راځي دارنګه شان او عجیبه حال په دې معنی باندې راځي لفلان آیتن فی العمل والجمال وغیرہ په جمال او په عمل کې دغه لپاره عجیبه شان دی عجیبه حیثیت دی هغې نه وجې نه ورته ویلی کېږي نو آیت دلته کې قرآن کریم کې بیا هغه دا نښې خصوصي طور باندې کړی شوي دي قرآن کریم کې بیا څومره آیتونه دي هغې کې مختلف اقوال دي کم چې مشهور دي زموږ عام نو دا چې ته په یو کتاب کې د چا قول نشتی چې دی وایي 6,000 6,100 6,500 دا د چا قول نه دی هسې د عوامو په نسبت باندې مشهور شی دی و چا په دې باندې قول نه دی کړی کوم قول چې کړلی علماو نو پاغي کې د 6204 نه شروع شي دي او د 6236 پورې تللی نو یو قول پکې د 6204 دی دین چې لوګړې چوت شي نو 6214 اسماعیل ابن جعفر رحمه الله هغه قول دی
بل قول دے الفضل هغه وایي 6219 دی. دریم قول پکې د 6219 دی. بل قول پکې دی 6226 او 6225. دا د یحیی ابن الحارث الزماری دو قولونه دي. نو 6225 او 6226 هغه ته منسوب دی دا قول، دواړه اقوال. بل دی محمد بن عیسیٰ، داغه قول دی 6236 او دا شمار چې دی نو منگ ته چې کوم قرآن کریم مخې ته پروت دی په دې کې هم دغه 6236 دی. یو ځای کې خبره کېده یو قرآن کریم دومره آیتونه دي، ما ورته ما 6300 ته ثابت کړه نو زه به ومنم. 600 خو لرې خبره ده، 6600 666 دی وایي 6666 دا خبره خو د سره اړوشتی نه. ما 6300 ته ثابت کړه نو زه به ومنم، لیکن 6300 نه ثابتېږي. نو آخري قول 6236 دی. تو دا بعضی اقوال کاغذ دین لکڑے زیاد شي، لیکن دغه جلالین بعضیونو کې هم قول چې کوي نو کله 2 آیاتونه 3 آیاتونه هغه زیاتوي مختلف اقوالو کې. یو صورت کې دغسې زیات شي، چې کله دغسې زیات شي هغه ټول چې راجمع کوي نو هغه به دې ته بیا رسي. هغه 666 د سره نه جوړېږي. دا ټول اقوال کې یو سړی په جدا یو کاغذ کې ولیکي جلالین چې کوم اقوال ذکر کړي مختلف صورتونو کې هغه ټول سړی راجمع کړي نو هغې نه هم نه جوړېږي. د ټول نه زیاتې چې واخلو نه کېږي. او بل دی موږ سره چې کوم قرآن دی د دې چې کله سړی ګوري آخري انتها د هغې وګوري نو هم هغه دقه 6236 به جوړېږي. بهرحال کلمات د قرآن کریم بعضې لیکي وایي 77439 دي. دای کلمات دي. حروف مبارکې بعضې وي 3,30,000 15 حروف دي. دې نه علاوه بعضې خلکو زورونه زیرونه پیخونه وړندي وغیره سکون دا ټول هم راجمع کړلي. دین بعد مکی مدنی خبره وا بل پکې راځي ناسخ او منسوخ. ناسخ او منسوخ ویل کېږي. نسخ کله راځي په معنی د کتابت باندې، لکه قرآن کریم کې راځي کنا نستنسخو موږ به لیکل، او یو راځي نسخه په معنی د ازالې باندې. نو په معنی د ازالې هم راځي او په معنی د کتابت هم راځي. دارنګه نسخ راځي په معنی د تحویل او انتقال. یو طرف نه یو شی ګرځول یو حکم دی هغه ګرځول. اصطلاح د شریعت کې ناسخ او منسوخ چې ویل کېږي نو د هغې مطلب وي د اولني حکم رفع
او د بل حکم په بل حکم باندې رسونی حکم باندې اولنی حکم ختمیدل اوچتېدل او رسونی حکم باندې کله چې ناسخ او منسوخي دغه خو طریقې کار کله راځي بل شان لیکن یو طرف ته کله ضدي ناسخ او منسوخ کې دواړو کې تضادي نو بیا پکې تطبیق نه کیږي بعضې وایي ناسخ او منسوخ نسخ چې دی نو دا ویل کېږي تغییر الحکم ته امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ خبر او قول ذکر کئی اغوی ظہور الحکم بخلاف ما نعتقد و ما نعلم کم سچ منگتا منگا عقیدہ لرو کم سبا رکی چی منگا پویگو دا هغه خلاف د بل حکم ظاهر دل دیتا ہوئی بیا ناسخ او منسوخ کې د مخکیوالی رستوالی خبر او پکی منسوخ چې دی هغه به مخکي او ناسخ به رستوي د تاریخ په لحاظ سره مخکیوالی رستوالی و پکی دویمه خبره پکې بدایي ناسخ هغه به یا قوي یا به مساوي نو حال بده ناسخ جوړیږي د منسوخ د پاره کوم چې مخکینه حکم دی دغه به منسوخ کیږي پرستونی حکم باندې او په دې شرط باندې چې هغه به یو تقدم تاخر پکې بل پکې قوي او مساوي لکه یو حدیث کې دا خبر راتله دا الله کلام بعضی منسوخ کوي دا الله کلام زما کلام منسوخ کئی نو قرآن دا الله په کلام باندې د قرآن کریم بعضی حکم منسوخ کیږي او د قرآن کریم په حکم باندې دا الله په حکم باندې زما خبره هم منسوخ کیږي ولې دا الله حکم هغه قوي دی هغه نه بل قوي خو نشتی نو د الله خپل خبره کلام خپل منسوخ کئی په بعضی باندې نو هغه حکم داغی قوت برابر ده نو قرآن کریم هغه په قرآن منسوخ کیږي او په حدیث باندې نه منسوخ کیږي دارنګه روس لاندې اجماع ده قیاس ده باغی باندې نه منسوخ کیږي قرآن کریم باندې دا ټول منسوخ کیږي بل شرط پکې دا دی چې ناسخ او منسوخ دا خبره چې چلیږي نو دا په احکامو کې وي په اخبارو کې به نه یو خبر ورکړی شی دی دا خبره وروسته بل خبر راغی وی دا منسوخ دی نو خبر منسوخ کیږي نه حکم منسوخ کیږي ها کله کله یو خبر داسي چې هغه متضمنی حکم ته معنی د حکم ته متضمنی نو بیا هغه منسوخ کیږي بعضې خلک په یو ځای باندې نه پوهېږي وایي دا منسوخ دی کله احادیث مبارکې وایي دا ضعیف دی دا غلط دی موضوع دی دا د ځانه وایي اهل علم نه ویلي زمونږ یو استازو یو تن سره څه خبره راغله ورته وی حدیث کې راځي د بولو په وخت کې تاسو قبله ته مخ کوئ هم شاکوئ هم ولکن شرقوا او غربوا لیکن مشرق ته مخ کوئ یا مغرب ته مخ کوئ هغه سړي د سره ډومبل څه ته ونه کاته وی دا موضوعي دی وی دا ضعیف دی نو هلته کې هغه ضعیف او موضوعي پیژنې کاسي او چې د ذهن ونه منو دی دا غلط دی وی
هغه ته بیا خبره وکړه چې د ځانه خبرې مه کوه، خبره دا حکم چې کوم راغلی قبلې ته مخ کوئ هم شا کوئ هم، نو بیا کم چې د شمالن جنوبن دي د قبلې نه د کعبې نه، ناغي په باره کې حکم داده شرقو او غربو، تاسو مشرق ته مخ کوئ یا مغرب ته مخ کوئ، شمالن جنوبن ما مخ کوئ شا کوئ. نو دا د مدینه والو دپاره حکم دی اصل کې، او کوم چې د مدینه په اطرافو باندې دي نو د کعبې نه په دغه طرف باندې د هغو دپاره دا حکم دی. دا نه چې ته د ځانه بس فیصله حکم وکړي چې بس دا منسوخ دی یا دا ضعیف دی. دا به اهل علم کوي چې هغه په اصول باندې پوهېږي. هر سړی به ځانه خلک خبره کوي، به ځان پوزه توره کوي زه انګر یم، په دې باندې انګر کېږي نه، حکم به شروع کړي دا ضعیف دی او دا پلان کې دی او ډینګی دی. دغسې یو تن سره خبره شوه، هغه څه بیان وکړو، بل یو تن پسې انپړ سړی و، هغه ورته وایي چې تاسو دا خبره کړوه دا مړي اوري. نو قرآن کریم کې خو وایي چې انک لا تسمع الموتى، ته مړو ته نشي اورولی او تاسو خبره وکړه په بیان کې چې مړي اوري. هغه نه دا حکم چې دی نو دا منسوخ دی. نو هغه ته بیا وی چې دا خو ما اورېدلي چې احکامو کې نسخ راځي، په اخبارو کې خو نسخ نه راځي. انک لا تسمع الموتى دا حکم دا خو خبر دی، دا خو د حکم سره تعلق نه لري. هغه نه دا به زه بیا وګورم، بیا تا ته ووایم، بیا به ګوري وایي به. نو کله کله ملا هم ځان داسې کي چې هغه ځان یا خو کتاب نه ګوري او یا دا د چې په ضد باندې په عناد باندې د قرآن کریم آیتونه منسوخ کوي، وجه پوچاوي دا منسوخ دی. وایي ولې زما عقیده دا ده چې مړي اوري، نو قرآن کریم کې کوم ځای کې چې راغلی چې نه اوري دا منسوخ دی. نو لیکن منسوخ دی نو پسې شي منسوخ دی، بل کوم ځای راغلی خبره خو زما د حکم د خلاف د نظریې خلاف دی نو منسوخ دی. بیا اقسام د نسخ دي. نو اقسام د نسخ یو داسي چې تلاوت منسوخي حکم باقی، داغي عام طور باندې هغه مثال پیش کی چې الشیخ والشیخوخه اذا زنیا فرجموهما، تلاوت د دې منسوخ دی لیکن حکم باقی دی. ولې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باندې عمل کړل. بعضې کسان مخې ته راغلي او هغې سنګسار کړلي. دویم د دې براکسی حکم منسوخی تلاوت باقی. او دریم مداده چې دواړه منسوخي، تلاوت منسوخي حکم منسوخي. نو چې کله تلاوت منسوخ دی حکم منسوخ دی نو هغه بیا قرآن کریم کې نشتی، نو چا خو د قرآن کریم نه ویستلی شي دی، بیا منسوخ شی دی. تلاوت منسوخ دی او حکم منسوخ دی، نو هغه موږ ته بیا معلومیږي نه. احادیثو کې بعضې خبرې بیا راځي. دارنګه کله کله کم چې نسخ کولی کېږي نو کله داسې چې بدل راشي او کله بغیر د بدل نه منسوخ شي. دارنګه کله داسې چې مخکې عزیمتو رستو رسد شو، مخکې عامو بیا خاص شو، مخکې مطلقو بیا مقید شو. دې طریقې باندې راځي.
دا تفصیل عام علماء مفسرین کړل مختلفو کتابونو کې د یہ تذکرہ ده لیکن د دې باوجود بعضی ضدیان راشي او هغه وایي دی ناسخ منسوخ قرآن کې نه مني هغه چې یو سړی مستقل په کتاب کې یو باب قائم کی او هغه د دې دا تفصیل کی اب بیا ورته ته وایي چې نه مني د ناسخ منسوخ په باره کې بعضې صورتونه لیکلي چې په دې کې ناسخ شته او په دې کې منسوخ شته بعض صورتونه داسې چې ناسخ منسوخ پکې دواړه دي بعضې پکې داسې دي چې هغې کې ناسخ شته منسوخ پکې نشتی او بعضې کې منسوخ شته ناسخ پکې نشتی دا تفصیل لیکلی شی دی بعض علماء لیکل دي چې ناسخ منسوخ څومره دي نو چا مختلف قسم عادات ذکر کړلی شاه ولی الله رحمت الله علیه نه مخکې خلکو کوششونه کړي چې د قرآن کریم آیات من کل الوجوه منسوخ نشي بعضې وجه منسوخ شي خیر دی من کل الوجود د نسخ نه چې آیات بالکل اوزي نو دا خدا د منسوخ کولو نه په دغه قانون باندې شاه ولی الله رحمت الله علیه چې کوم کتاب دی الفوز الکبیر په هغې کې تقریبا 15 آیاتونه لیکلي او د هغې د غنو د منسوخ نه د وتو لارې خود الله او لارې ذکر کړل د هغې تاویل یې کړلی او هغې د منسوخ نه بچ کړلی لیکن 15 آیتونه آخر کې پرېښودي دي چې دا 15 پکې منسوخ دي د شاه ولی الله رحمت الله علیه نه وروستو بعضې نور علما چې راغله هغې چې وکتل چې په دغې آیاتونو کې یوه معنی منسوخه ده لیکن بله معنی باقی پاتې ده او د هغې تذکره هغه به انشاءالله راځي هم مثال په طور باندې ګوري هم دلته کې ګورو لکه سورت بقره کې وګوره 180 کې مخکې ورځو کې مونږ یو ځای کې ویلو كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين دیات بارہ کی عام مفسرین ذکر کئی ہدایت منسوخ دے بدایات کے بدرے معنی کی یو معنی داسې دی چې هغه بالکل منسوخ ده نو که یو سړی یو معنی منسوخ ومني نو هغه ته دا نشي ویلی چې دی ناسخ منسوخ نه مني هغه یو خو ومنه لګم نو یو معنی بدایي کومه چې منسوخ ده هغه وایو کتب علیکم فرض کړی شی دی په تاسو باندې کله چې نږدې شي یو د تاسو ته مرګ ان ترک خیرن که پرېښودی مال الوصیتو څه شی لازم دی وصیت کول لازم دی للوالدین مور و پلار تا یا مور و پلار د پاره او رشتہ دارانو د پاره بالمعروف د شریعت مطابق حقا المتقین دا حق دی په متقیانو باندې دا منسوخ دی د سورۃ النساء په هغه 11 آیات باندې التقوا یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین الله وصیت کړل حکم کړل تاسو ته سورۃ النساء 11 آیات کې الته کې راځي هغه باندې د آیات منسوخ دی ولی او حدیث کې مرাজি لا وصیت لوارث د وارث لپاره بیا وصیت نشته
نو مور و پلار ته وصیت کې، مور و پلار د پاره وصیت کې، رشتہ داران د پاره وصیت کې. هغه مور و پلار چې هغه میراث کې داغي برخه ده، هغه رشتہ دار چې هغه د پاره په میراث کې برخه ده، هغه د پاره ته وصیت نشي کولای. نو دا معنی منسوخه ده. په دې کې دوه معنی نوري کیږي، هغه دوه معنی منسوخ نه دي. هغه یو بدای کتب علیکم لازم کړی شي په تاسو باندې کله چې نږدې شي او د تاسو ته مرګ ان ترک خیرن که په خو د مال الوصیت وصیت کول للوالدین مور و پلار تا رشتہ دارانو ته د شریعت مطابق. مور و پلار ته وصیت کې چې زه خمرم خو ګوره زمانه وروستو تاسو غیر شرعي کارونه کوي، زما په میراث کې دارنګې ما پسې ویر وینا دا چتهونه کوي، ما پسې چې تا ماښامه یو شومې وغیره داونه کوي، غیر شرعي کار ما پسې نه کوي. دا وصیت دا په متقی باندې لازم دی، متقی لپاره پکار دی چې وکړي. نو آیات د نسخ نه ووت په دې معنی باندې. درېیمه معنی پکې بله ده، هغې باندې هم د آیات د نسخ نه وځي. ابدای کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیر الوصیۃ للوالدین. مور و پلار د پاره خو چې کافری، والاقربین او رشتہ داران چې کافری، اگر رشتہ دار چې هغې ته میراث کې برخه میلاویږي لیکن کافر دی، نو هلته کې موږ د میراث په باب کې چې وایو اول نه ابتدا نه خبره داسې کوي موانع د ارث څلور دی وي. نو کله اختلاف د دین دی، اختلاف د دار دی، او رقیت دی او قتل دی. یو سړی ولګېد خپل ولی قتل کو، نو دته د هغه نه میراث نه میلاویږي. د مقتول میراث قاتل ته نه میلاویږي. دارنګې رقیت ته پکې یو طرف ته غلام دی بل طرف ته آزاد دی، نو دې د یو بل وارث نشي جوړېدی. دارنګې یو کافر دی، یو مسلمان دی، یو په دار حرب کې دی، یو په دار اسلام کې دی، دې ته میراث کې حصه نه میلاویږي. نو کافر مسلمان ته میراث نشي، د کافر نه میراث نشي واغستی مسلمان. دارنګه د مسلمان میراث کافر ته نه میلاویږي. نو چې میراث کې ورته حصه نه میلاویږي نو وصیت ولا کولی شي. مور پلار دی بیا دنیوي حقونه دي، نو کله چې سړی مري نو هغه د وصیت وکړي د هغه مور پلار دپاره چې کافر دي. دا کافر دي هر څه چې دي، خو زما خو مور پلار دي که نه. نو زه چې کله مړ شم نو زما په دې مال کې په دې درېیمه حصه کې دا به دې له به دومره دومره ورکوي. دا وصیت که یو سړی کوي نو دا جایز دی، دا کیدی شي. نو په دې معنی باندې هم آیت د نسخ نه ووته. بل برازي کوم چې شاه الله رحمت الله علیه لیکلی هغه وایي وروستو صورت دې صورت کې راځي 240 کې وګوره. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیة لازواجهم متاعا الی الحول غیر اخراج فإن خرجنا فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسهن من معروف واللہ عزیز حکیم. یو د آیت ته یو د دې نه مخکې 234 نمبر آیت ته هلته کې هم دقه سوی والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. دلته کې هغې وایي ظاهر کې چې وګورئ نو په دې کې څه منافات نه معلومیږي. وایي دا آیت منسوخ دی په دې مخکینی آیت باندې. شاه ولی الله رحمت الله علیه لیکلي نو دا څنګه شوه؟
دا خو یو 240 دی او هغه 240 دی. وینا دا آیت هغه رستو نازل شوی دی اگر چې مخکې دی، او دا آیت مخکې نازل شوی دی اگر چې رستو دی. نو په دې کې هم څه منافات نه معلومیږي، لیکن دا بیا په هغه ځای کې انشاءالله وایو. بل راځي رستو سورت انفال کې 15 او 16 آیت کې التکی وی یا ایها النبی حرز المؤمنین علی القتال، ورپسې وی ایکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200. کئی ستاسونا شل کسان صبرناک خلقی نو غالب کیږي په 200 باندې، نیو په مقابله د لسته، یو سړی په مقابله کې د لسو. نو ورپسې رست آیات کې وی الان خفف الله عنکم وعلم ان فیکم ضعفا فایکم منکم 100 صابرة یغلبوا 200. نام مخکینه په دې باندې منسوخ شو. مخکې مونږ وې بدل لپاره عام نه خاص کیږي، خاص نه عام نه خاص کیږي، د عزیمت نه رخصت کیږي، د مطلق نه مقید کیږي. دا د نسخ یو قسم دی، دلته کې هغه قسم شوی دی. سرورم چې ګورې سورت احزاب کې وګوره، سورت احزاب الدگے 50 او 250 دے. نو سورت احزاب کے اول گورت 250. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا یؤذن لکم الی طعام لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك. دلته لا يحل لك النساء من بعد، دا 250 دی. دین مخی 50 آیات پس وګورا یا ایها النبی ان اهلنا لك ازواجك التي آتيت اجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك. دا ذکر کئی. نو دا یو منسوخ دے پدے بل باندے، دا رستنے آیت منسوخ دے پدے مخکینی باندے. نو دے کم خبر رازی یو بل باندے دا آیت رستنے دے، رستنے مخی نازل شے دے و مخینے رستو نازل شے دے. بل راضی صورت مجادلہ کی، صورت مجادلہ دا الدگی آیت 12. یا ایوہ الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذالک خیر لکم واطہر. اے مومنانو کله چې تاسو مشوره کوئ، جرګه کوئ د پیغمبر سره، نو فقدموا بین یدی نجواکم صدقه، نو مخکې ورکوئ، مخکې لګئ د خپلو صدقونه، د خپلو جرګونه صدقې لره صدقه مخکې کوئ. نو دې پسې ورپسې آیت ته 14 ااشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله علیکم فاقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وأطیعوا الله ورسوله. نو دا حکم نازل شو جو ورپسې دا بل آیات راغی منسوخی کو. نو دا 15 آیاتونه دي شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړلی. نو دا ناسخ او منسوخ قرآن کریم کې هغه 15 پاتې کړلی، لیکن د 15 کې کوم یو سره تعویل کې داسې چې هغه د نسخ نه وزي، نو دا به بهتري علماء دغه لیکلي.
دین رستو بیا قرآن کریم کې موږ چې وایو په هر صورت کې 15 خبرې وای. یو بربتی ربط د ما قبل سره، اگر چې ربط دا په هر قول کې، په هر عمل کې، په هر آیت کې، په هر حکم کې دا راځي، لیکن عام طور باندې موږ چې وایو نو د صورت په ابتدا کې وایو د دې صورت د ما قبل صورت سره ربط سره، د دې سره تړون سره، د مخکې دا خبره، مخکې دا صورت ویل ورپسې دا وی ځای ولې وي، د دې دواړو د یو بل سره ربط او تعلق سره چې دې پسې راوړلې. بعضې خلک داسي چې هغه به تا باندې اعتراضونه کوي، دا پکې دی ربط ته پکې، او دا پکې دعوه ده، او دا پکې خلاصه ده، او دا پکې امتیاز دی، دا پکې چا راوستي دي. دا د دې زمانې چې ته د دې خلکو کوم چې ځان ته اشاعت والا وي، پنجپریان ځان ته وي، دا د هغې چې ته ځان له یو اختراع ده. نه دا اختراع نه ده، دا د وس نه خبره نه ده. دا خو چې کله یو عقلمند سړی نو هغه دا پیژني چې مخکینی خبره او رستنی خبره کې ربط څه دی. دا نه بعضې خلک لیوني، نو هغه کله به یو خبره کوي، نو کله بله خبره کوي، یو غر به اخلي بل پیولي، بل نه اخلي بل پیولي، منځ کې تعلق او ربط د سره اړوي نه، دا هغه خبرې مربوطې نه وي، او چې څه شی مخکې له ورځي جو هغه خبره کوي، په لار رواني جو کله به یو څه وایي، کله بل څه وایي، کله بل څه وایي، هېڅ تعلق یې نه، ربط نه په خبرو کې. د الله کلام اخو د یو بل سره مربوط دی، کم یو چې رااخلې، کم ځای نه چې رااخلې، نو دا وخت د مناسبت باندې هغه به پوره وي. نو دې باندې خلکو کتابونه لیکلي، وسنا پخواني کتابونه، لکه ابو حیان کتاب لیکل البرهان فی مناسبت ترتیب القرآن، البرهان، او دا سړی تیر شوی دی، وفات شوی دی په 708 کې، 708 کې وفات دی. او دلته کې که ګورې نو علماء دیوبند چې راغلي نو هغه په 1600 کې راغلي، منځ کې څومره فرق دی، دا 1800 کې. ځکه لږ وخت شو تقریبا چې ګورې نو دا دویمه صدۍ روانه ده د علماء دیوبند، او دا د ربط کتاب تفسیر لیکلی شوی دی، نو هغه په 708 کې سړی وفات شوی دی. دارنګې بل کتاب لیکلی شوی مفتاح السعاده په دې فن کې. دارنګې برهان الدین نظم الدرر لیکل فی تناسب الصور، هغه تفسیر لیکل او نوم ولې خو دی نظم الدرر. نو 60 جلد کې دی، او هغه 8 جلد صرف په دې باندې ایښودي دي، مناسبت باندې، پر ربط باندې. او هغه سړی وفات شوی دی برهان الدین په 885 کې. دا د هغه زمانې خبرې دي. دارنګه یو لیکل جلال الدین سیوطي تناسق الدرر فی ربط الصور. نو جلال الدین وفات شوی دی سیوطي رحمه الله 911 کې. دا د هغه زمانې خبرې دي. خلک دې زمانه کې دا د دې ایجاد دی، د دې نه دی. خو دې وخت کې ولا زور چې ورکړل نو دوی ورکړل. مولانا حسین علی رحمه الله هغه د رشید احمد گنگوی رحمت الله علیه شاګرد، هغه په دې فن کې الله له مهارت ورکړو، او دغه فن راښکاره کو، خلکو ته خور کو، او ډېر شاګردان پیدا کړو. په هغې کې د بعضې خلکو درسونه خو چلیدل،
د حسین علی رحمه الله شاگردانو کې یو مولانا محمد طاهر رحمه الله دی، غلام الله خان رحمه الله، دارنګه سرفراز خان صفدر رحمه الله، مولانا عبدالله درخواستی رحمه الله، دا مشهور خلق دي. نو د بعض خلکو درس هغه خو چلید. مولانا سرفراز خان صفدر رحمه الله او مولانا محمد طاهر رحمه الله، دارنګه پینڈے شیخ غلام اللہ خان رحمہ اللہ، دی یو ځای کې کار شروع شو اړیر ترقی وده وکړه. بعضی مسائلو کې سرفراز خان صفدر رحمت الله علیه هغه جدا شو، دانه چې سبل طرف ته لاړ. بعضی د یو سړي خپل یو رجحان یو طرف ته، په بعضی مسائلو کې دی لوکړې د یو بل نه جدا شو. دین رستو بازی لیکل الدرر منصورات، بیا رستو زم په دور کې درر منظومات وغیرہ ډیر شي کتابونه لیکل شي دي، دا زموږ د دور دی. بیا یو د سمت الدرر فی ربط الآیات والصور، دا د مولانا محمد طاهر رحمه الله داغه کتاب دی. او دا د دې ټول نه څومره چې دا مخکینی لیکل شي دي دا غي ټول نه راغستې شي د مختصروم دی، او د ټول نه سړی بے پروا کوي. بیا په دې باندې د ربط نرستو دعوی ویل کېږي مقصد تا دې صورت کې مقصدی خبره صحیح، کله ویل کېږي مرکزی خیال. نو ټول صورت کې یو خبرې یو دعوی، او بیا په هغه دعوی باندې دلایلی، هغه دلایل پیش کېږي. دلایل ټول د دغه دعوی نه چاپې رچورلی. بعضی صورتونو کې یو دعوی، بعضی کې دوی، بعضی کې ډیری، متعدد دعوی پکې. لکه صورت بقره کې موږ وایو، صورت آل عمران کې چې دې کې سلور دعوی دي، توحید دې پکې، رسالت دې پکې، انفاق دې پکې، جہاد دې پکې. صورت بقره کې هم دغه دي، صورت آل عمران کې هم دغه دي. دغه سے بعضی صورتونو کې صرف یو دعوی، لکه صورت اخلاص دې نو پای کې صرف توحید دې. صورت قاریہ دا صورت زلزال لینو پائے کہ صرف قیامت تے. دو سے مختلف صورتوں برازی، نو بازی کے یو دعوی، بازی کے گھنے دعوے. بازی ذکر کر لی شپگش قسم دی په حذف د تکرار سره. تکرار تی لري کې نو شپږ قسم جوړي دعوه. بیا ورپسې خلاصه د صورتي، خلاصه د صورت چې د صورت مختصر نچوړ اب صحیح خپل جواب کې. دانګي آخر کې امتیاز د دې صورت د دې بل نه پس ده. مثال په تور باندې صورت زلزال لغه کې قیامت ته، قاریہ کې قیامت ته، نو دا یو بل نه ممتاز پس دي. دا دواړه ولې راوړو؟ نو په دې یوې کې یو مسله ذکر کړل په یو لحاظ شان سره، په دې بل کې بل شان ذکر کړل. آیت تذکرہ بال ترازی دارنګه صورت مخکې ما وې سورۃ بقره کې، سورۃ آل عمران کې، په دې دواړو کې یو شان سلور مسلې دي. نو بیا خدای یو صورت پوره وکنه، دا دوه صورتونه ولې راوړو؟ نو دا یو صورت ممتاز دی د بل نه په دې بازي امور باندې. او پنځمه خبره به مشکلات د قرآن، مشکلات د صورت. دا پنځه خبرې به راځي په هر صورت کې به راځي. نو مشکلات وته وي، تفسیر وته وي تفسیر د صورت هغه کې مشکل الفاظ هم راځي، بعضی الفاظ تفسیر به کول غواړي.
دارنګه په صورت کې قرآن کریم کې موږ چې کله ذکر کوو نو کله وایو په دې کې دا زجر دی، نو کله زجري اوس د زجر لفظ دی، نو بعضې وایي زجر دی، بعضې وایي شکوه ده. شیخ القرآن مولانا غلام الله خان رحمه الله هغه چې کوم تفسیر لیکل نو په هغې کې هغه د شکوې لفظ استعمالی. مولانا محمد طاهر رحمه الله چې کوم تفسیری انداز دیں نو په هغې کې هغه وایي زجر رټنه. د دواړو کې لږ فرق هغه وایي دا زجر شکوه چې ده نو دا زما د الله د طرف نه د مخلوق نه خوښه نه ده، زه ځکه دا لفظ نه استعمالوم. الله شکایت کوي د مخلوق نه کوي، نه نه الله زجر ورکوي، رټنه ورکوي د خلکو له. تاسو ولې داسې کار کوئ؟ نو دواړو کې ذهنونو کې یو خبره یو شان ناغله، بعضې کې بل شان ناغل، نو هغه د شکوې لفظ استعمالی او دا بل نه استعمالی. نو یو د زجر لفظ استعمالی او بل د شکوې لفظ استعمالی. نو زجر دی مؤمنانو ته په افعالو د هغې په اقوالو باندې هغه چې هغه نامناسبي نامناسب کارونو باندې الله زجر وکوي. او تاسو ولې کوئ داسې؟ دارنګې کله زجر به ورکوي یهودیانو ته نصرانیانو ته د هغې په بدو افعالو اقوالو باندې. دارنګې کله مشرکانو ته به زجري، کافرانو ته به زجري د هغې په شرک او په کفر باندې. د دې مثالونه هم شته، لیکن چې راړه ویل کړي وخت پې لګي. بیا وخت په وخت باندې راځي به انشاءالله دلته کې به ښکاره کېږي خبره. دارنګې مشرکانو ته کله زجر ورکوي په نسبت د ولد الله ته، وایي دا د الله زوی دی، عزیر علیہ السلام د الله زوی دی. نصرانیان وایي عیسی علیہ السلام د الله زوی دی. نور مشرکان دي هغې نور اولیاء کرام دي، بزرگان دي، هغې ته خبره کوي دا د الله زامن دي. دارنګې کله به زجر ورکوي دغه مشرکانو ته، کافرانو ته په اعراض او انکار د توحید نه. او تاسو د توحید نه انکار ولې کوئ؟ کله به زجري په اتباع د آباو باندې، او د پلار نیکه پسې رواني، او نسبت د شرک کوي الله ته چې دا موږ ته الله ویلی وي. دانګې د رسالت په انکار باندې الله زجر ورکوي. د رسالت نه د پیغمبر انکار ولې کہتا ہوں؟ کله د قیامت نه انکار باندې زجر ورکوي. او تاسو قیامت ول نه مانئ. کله په توحید کې خلک جګړې کوي لګیایي، کله د دنیا سره مینه محبت یې په هغې باندې به زجري. نو دا خو د زجر خبرې شوې. دویم لفظ راځي تخویف. نو تخویف کله دنیوي کله اخروي. تخویف دنیوي شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ دا الفاظ ذکر کئی، کله بشارت تے کله تخویف تے. ناغوی تذکر بایام اللہ دے تذکر بایام اللہ مخکینی ورځو باندې الله تذکیر ورکوي د خلکو لره. نو تخویف دنیوي مطلب دا دی چې انذار بذکر العذاب الدنیوي، مخکې خلکو باندې عذابونه راغلي، الله وایي دا کار غلط کا او د هغې په وجه باندې هغې له عذاب ورکړی شو دنیا کې. نو تاسو له به هم عذاب درکو که تاسو نه قلاریږئ. نو دې ته تخویف دنیوي وایي. مختلف ځایونو کې به راځي ده. دارنګې تخویف اخروي هغې ته تذکیر بما بعد الموت وایي. تذکیر بایام الله او تذکیر بما بعد الموت. کله وایي تذکیر بالنعم، کله وایي تذکیر بالنقم.
ذکر کوي. کله نعمتونه شي دي مخکینو خلکو باندې او کله هغې د عذابونه ورکړی شي. نو تذکیر بعد الموت چې دی هغې ته تخویف یو خروي وي. عذاب را روان دی، کله وایي د قبر عذاب دی، کله وایي د آخرت عذاب دی، جهنم دی، حساب کتاب دی. هغې په ذریعه باندې خلکو له تخویف ورکوي، یره ورکوي چې راشئ تاسو خبره ومنئ. بل لفظ راځي بشارت بشارت. نو کله دا دنیوي کله اخروي. دا بشارت بشارت چې ویل کېږي دا دې وجه باندې چې د سړي په بشره باندې اثر ښکاره شي. کله دا په بل اصطلاح راځي شاه الله رحمت الله علیه التذکیر بالنعم للترغیب. ترغیب د پاره داسې کوي نعمتونو تذکیره وکړي. نو کله الله رب العزت وایي زیر ولورکه بعذاب علیم وایي. حالته کې هغې تب بعضې وایي دا ادعا نه ورته ویلي، خندا په طور باندې وي، تحکمه نه ویلي. او کله وایي دا په معنی ده په دې معنی باندې دی چې په دې باندې هم چې سړي له سړی ویری تخویف ولا ورکړي نو د هغه په شکل باندې په مخ باندې اثر ښکاره شي. نو هغې ته هم بشارت او بشارت ویلی کېږي. نو کله بشارت دنیوي او کله اخروي. دارنګه بل لفظ راځي التسلی. تسلی دا نو کله تسلی مومنانو ته ورکوي، پیغمبر ته ورکوي. نو تسلی ویلی کېږي ازالة الغم والهم. غم او هم دا لرې کا غم مه کوه، پروا مه کوه، الله به تعالی مخې ته حالات ټیک کړي. کله ترغیب ورکوي اعمالو صالحو ته. اعمال صالحه هر څه چي، کاغه جهاد دی، کاغه انفاق دی، کاغه مونځ دی، کاغه روژه ده، هر څه چي دي نیک اعمال هغې ترغیب ورکوي او داسې کار کوئ، داسې کوئ، داسې کوئ. اخلاقو طرف ته ترغیب ورکوي. کله تشجیع ورکوي، ته چې کوم کار کوې نو وایي شاباش بهادر شه، دې ته تشجیع وایي. دارنګه کله راځي تزهید. تزهید فی الدنیا. تزهید فی الدنیا برازي د دنیا نه بېرغبتي او د دنیا سره مینه کمه کړه. مال سره، دولت سره، دنیا سره مینه مه کوه، آخرت سره مینه وکړه. دارنګه بل یو لفظ راځي ادماج او اندماج. قرآن کریم د قصو کتاب نه دی، لیکن بعضې واقعات ذکر کوي. نو واقعات چې ذکر کوي نو د هغې کې چې کومه مقصدي خبرې هغه ذکر کړي او غیر مقصدي خبرې چې هغه حذف کړي، دې ته ویل کېږي ادماج اندماج. دواړه لفظ استعمالېږي ادماج او اندماج. ادماج اندماج وي کپړه کې یو شی رانغښتل، نو کم یو چې مقصدي خبره ده هغه ته سړی راواخلي او کوم چې غیر مقصدي ده هغه پرېږدي. حذف بعض الکلام الغیر المقصود وي. کم چې غیر مقصودی خبره هغه حذف کی او کم چې مقصودی خبره هغه ذکر کی. دا څومره چې واقعات ذکر دي، آدم علیه السلام واقع ذکر کړل مختلفو ځایونو کې. نو بعض ځای کې یو شان ذکر، یو ځای ذکر کړل، بعض ځای کې بل ځای ذکر کړل، نو بعض ځای کې بل ځای ذکر کړل. دغسې د موسی علیه السلام واقعات ذکر کړي. نو شروع یې نه ده کړې چې د یو ځای نه شروع کړه او آخره پورې قصه ورسوله. نه چې کوم مقصودی خبره ونه هغه ذکر کړه، غیر مقصودی ته حذف کړه. دغسې کله لږ راځي نو کله ډېر راځي. ادماج اندماج کی. ابتدا کې کوم چې مسلو هم ده،
مثلهم كمثل الذي استوقد نارا او كصيب من السماء فيه ظلمات. دلته کې بعض ټکي داسې دي چې هغه غیر مقصودي نو هغه حذف کړلی. هلته کې بیا چې ورسو ان شاء الله کې بیا ښکارا وایو. دانه کله برازي اعاده بعد عهد یو خبره ذکر کی منځ کې نور خبره راشي نو هغه خبره دوباره بیا معاد کی هغه ته ویل کی اعاده بعد عهد. لکه سورۃ بقره کې برازي یو ځای کې وای اهبتو کچھ شی منځ کې خبره براشي بیا وی اهبتو بیا کچھ شی نا یو ځای کې چې وې نو منځ کې نورې خبر راغله اولنۍ خبره بیا معاد کړه. دانه کله راځي ادخال الهی نو کله ته ادخال الهی وای کله ته تنویر وای. یو خبره ذکر کی د چا خبره ذکر کی نو پای کې الله رب العزت خپل خبر ورنه نه باسي دې ادخال الهی وای. بعض وقت تنویر وای د دغه خبره درنائی د پاره الله رب العزت خپل خبره ذکر کی. کله کله بعض خلق په دغه ځای کې دته وای جمله معترضه لیکن جمله معترضه دا الله په کلام کې چې نوې نو خبري دغه ته ادخال الهی هوا ولې جمله معترضه خبره لګوډه تعریف چې کنه بل شان راوځي بے جوړه خبره جمله معترضه وای دیته چې بے جوړه خبره کله د اعتراض په جواب کې راځي دفع دخل مقدر چی ہوتا ہوئی آگے دا پارا یہ جملہ ذکر کئی دلتے کہتا منگا ادخال الہی وایو. دانگی یہ لفظ رازی علفتها تبنا وما ان باردن علفتها تبنا وما ان باردن داغی دا قبیل نبازی کلام دا اللہ رازی آگے تعبیر پدغ طریقے معنی کی لگا یو سڑے دے اغوی علفتها تبنا ما پساروی بانے بوسو خورول او بوم پو خورولی حالانکہ او بوسو خورینا او بو پسکی نو دین یو ٹکیا حذف کرے شے دے علفتها تبنا وسقیتها ماء باردا نو سقیتها دا لفظ چیزے دا حذف کر لے و علفتها دا لاندے کر لے نو علفتها تبنا وماء باردا ہوئی. نو اللہ رب العزت ہم کلا کلا دا سکی یو لفظ ذکر کی او بلتی حذف کی خراس کا خبر دا نو دوارا یو شان کی ما پی اوبو خورول لے ما پی ڈوڑے توام میں پی خورول لے نو توام خو خلق خورائی لیکن اوبو خو خورائی نہ کن اوبو سکی لیکن آگے دا پارا یو فعل ذکر شی دا دا عقل منو خلقو دا پارا خبر کی چی بی عقل انو آگے تو بیا سانڈا پخکر بانے خبر ودرے نو علب کی دانگے لفظ راضی پدے کی قرآن کریم کے الفاظ استعمالی کی دا بعد او دا سمہ یو سمہ دے یو بعد دے دا دوارا راضی لی تراخی کل استعمالی کی دا استبعاد دا پارا استبعاد مطلب ہے دا عقل نہ دیر بعید خبر دا ثم انتم تشركون بیا تاسو د الله سره شرک کوي او دا خبره خو ډیره د عقل نه لري دا چې الله دا صفاتونه دي او تاسو سره بیا هم شرک کوي. سورۃ انعام اولنی دویم آیات کې راځي ثم انتم تعدلون بیا تاسو د الله سره نور برابر وي نو دا ثم عام طور باندې د بعد د تراخی د پار راځي لیکن کله کله د استبعاد د پارم راځي. دانگے کل کل راضی دا تفاوت بین الامرین دا پارا دو خبری دی داغی کے دوارو دا تفاوت کارا کولو دا پارا ذکر کی بعد راضی یا سم راضی. دانگے کل کل دا بعد او سم دا استعمالی کی دا تعقیب ذکری دا پارا خبر با ذکر کی یو خبر ہو کی نو بیاوی سم
نو دا ثم چې دی نو دا په حقیقت کې د هغې مخکیني نه رستو نه بلکې د هغې نه کله مخکي خو په ذکر کې رستوي نو تعقیب ذکري ورته وایي مختلف برازي لکه والارض بعد ذلک دحاها بعد راغل هلته کې یا ثم راځي مختلف ځینو کې برازي ثم سورت انعام کې راځي 150 کې سورت اعراف کې راځي 11 کې نو بعد یا ثم دا تعقیب ذکری د پر راځي هلته کوئی کتاب منازل کا بعد ثم اورثنا ثم راځي یا بعد راشي نو بعد ذالک دحاها مطلب دا نه دی چې ځمکه مې رستو پیدا کړل آسمان مې مخکې پیدا کړل نه ځمکه مخکې د آسمان رستو دی هغه کې خبره دغه کی یو خبره دام کیږي چې ځمکه مخکې پیدا شي دا اسمان رستو پیدا شوی دی خورولې رستو شوي دي بعضې هغې تعبیر په دې باندې طریقې باندې کوي په دغې باندې کم چې اصطلاحات د قرآن کریم نو اکثر حداسو چې ذکر شو دې نه رستو خبره شروع چې کوو ناول کې سورت فاتحه ده الفاتحه نو سورت فاتحه کې بیا دغه 15 خبرې یو به کې ربطي یو به کې دعوه یو به خلاصه یو به امتیازي او یو به تفسیری یا مشکل الفاظ سورت فاتحه 15 نمبر سورت ده په نزول کې ورستو د سورت مدثر نه نو سورت فاتحه د دې ربط د ماقبل سره سره نو بعضې خو دا مستغنی نه ده ربط نه ځکه چې دې نه مخکې صورت نشته صورت نشته د ترتیب په لحاظ سره ځکه دا اولنۍ صورت ده نو ربط خو هله پکاري چې مخکې د دې نه صورت وي بعضې وایي د دې ربط هغه موږ بیانو د نزول په اعتبار سره د ټول نه اول رسول الله صلی الله علیه وسلم په غار حرا کې د شرک د خلکو نه تنګ و د هغې په فکر او په سوچ کې چې څه چلو کم الله رب العزت ورته حکم راولېږو چې اقرا بسم ربک الذي خلق د دې خلکو د شرک نه ویستو دپاره قرآن پکار دی نو 15 آیاتونه هلته کې په هغه وخت کې نازل شو نو 15 خو تعلق دی دا 15 بیا زیات راځي مخکې موږ وایو 15 خبرې دي دلته 15 آیاتونه دي دلته کې دا صورت دی نو دا 15م صورت دی نو صورت فاتحه اول کې چې کله قرآن کریم ابتدا وشو 15 آیاتونو باندې اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الولا دا بیانوا نو په دې باندې د شرک نه خلق وزي نو ورپسې صورت راغې نون والقلم وما يسطرون وما انت بنعمت ربك بمجنون وانك لعلى خلق عظيم پیغمبر صلی الله علیه وسلم اخلاق ډېر اوچتو خلق بلګیای تا ته بس نسبتونه کوي نون والقلم وما يسطرون وما انت بنعمت ربك بمجنون ته د خپل رب پر نعمتونو باندې سلیونه نه الله تعالی نعمتونو درکړي څوک گوادي نون والقلم او قلم او قلم گواه ده او سیاهی گواه ده دا گواه دی په دې باندې چې ته د خپل رب په نعمتونو باندې لیونه نه قلم گواه ده نو قلم د چا گواه ده الله رب العزت اول قلم پیدا کړی وته وی ولیکا هغه قلم گواه ده په دې باندې
قلم د دانشورو گواه دی، قلم د ډاکټرانو د طبیبانو گواه دی، د هوښیارو خلکو قلم گواه دی. څومره چې پکې راولې ټول پکې دا اقرار بکې چې او پیغمبر صلی الله علیه وسلم لیونی نه دی. چې څوک قمقل وي هغه به وایي خامخا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته چې نسبت لیونتوب کړلی نو هغه دغې کافرانو، زیدیانو، عنادیانو، جاهلانو کړلی. بعضې خلک راغلي چا ورته ویې لیونی دی، هغې زه خبرې اورم زه به له علاج وکړم. هغه راغلی ډاکټر صاحب راغلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ویې تاله څه چل دی، ته ما ته څه ووایه که نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خطبه شروع کړه، الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. دا خطبه چې ورته ووایي ډاکټر یو دقسې غلی کېناست چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خطبه ووایي دوی اعید بیا ووایه، بیا خطبه ته بیا ووایه، هغه له خوند ورکړه. ناخر کې هغه فیصله د دې کې چې دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم لیونی نه دی او په خلک هسې تور لګوي. څوک ورته لیونی وایي، څوک ورته کاهن وایي، څوک ورته شاعر وایي، څوک ورته ساحر وایي. نو الله رب العزت وایي اقرا الولا دا بیانوا. نو په دغې صورت قلم کې وایي ودو لو تدهنو فیدهنون، دا خلق به تا نرمۍ چې ته نرم شي نو دا خلق به هم ستا سره نرم شي. خلق به تاله تیل لګوي وایي دهن نه وایي ودو لو تدهنو فیدهنون. نو ته تیل چې ولګي نو سړی نرم شي. نرمي بنئ اختیار ہے پس کې کومه چې حقه مسله ده په هغې کې نرمي بنئ وزه خیر دی ستاسو به ومنم نه د بل مه منه. کومه چې حقه خبره ده اقا حق خبره دی تعبیرات بدل شي خیر دی. تعبیرات هغه ښه نه ښه پکار تعبیر پکار دی. بعضې خلک تعبیر په لحاظ سره وایي دا کم چې دا حق پرس علما دي د دې تعبیر غلط دی وایي خبره یو ده وایي خو تعبیر غلط دی، تعبیر مټاک دی. په تیرو باندې خلکو ته خبره کوي. وی مثال یې داسې دی وی سړی لاړ شي یو کور ته دروازه وټکوي وړوکی راوځي ورته وایي د مور میړه دې شته، دا بل چې لاړ شي دا چې وړوکی راوځي هلکه داداجي دې کور دی پلار دې کور دی. نو پلار او د مور میړه یو شی دی خو د دې دا تعبیر چې دی نو دا وی مټاک دی شی یو دی. دا منی بعضې خلک دا منی چې یو شی دی. علماء دیوبند ټول یو شی دی که هغه پکې اشاعت واله دي که هغه تبلیغ واله دي که هغه جمعیت واله دي دا ټول یو شی دی. دارنګې نورې پکې د دې نه لاندې نورې ډلې پکې مختلفې شتي ټول یو شی دی. و چې کم حق پرست یا هغه خبره بنیادی طور باندې د ټولو یوه ده، تعبیراتو کې فرق دی. تبلیغان په یو انداز باندې وایي، کم چې علما دي هغې په بل انداز وایي، خبره یوه ده نو دی مني. لیکن چې کم پکې ګلابیان غونته کې راشي نو هغه بیا خبره ورانه کي نو هغه سړی د دغه نه کور وباسي وایي دا د کور سړی نه دی. خبره داسي یو سړی ځان ته کنزل کوي، بعضې پکې قمقل نو ځان ته کنزل کوي. یو سړی لاړ د میراث د خور نه د کټ کولو دپاره وایي دا زموږ خور نه ده، ستاسو خور نه ده نو څوک ده؟ چې سړی د خور نه انکار کوي نو څه کوي؟ خو کنزل کې ځان ته کنزل کوي که نه. لږ سوچ کوئ یو سړی چې د خور نه انکار کوي دا خور څوک ده؟ خو د مور نه پیدا ده که نه؟ نو دی وایي دا زما خور نه ده
مطلب دا چې دا زما د پلار نه ده، نو څه شو ځان ته کنځل کوي، خپلې مور ته په خپله کنځل کوي. نو بعضې خلک داسي یو علماء دیوبند دي، د یو دارالعلوم دیوبند نه فارغ دي او دوی دا دیوبندی نه دی، دیوبندی نه دی، ځان ته په خپله کنځل کوي. د یو سړي ورور دي، د ورور نه انکار کوي. فقه کې دا مسئلې راځي چې د ورور نه سړی انکار کوي نو څه مطلب دی؟ خو دا زموږ ورور نه دی وایي، نو دا د بل ځای نه راغلی دی، دا د پلار بل څوک به وي. چې پلار یې بل څوک نه ځان ته په خپله کنځل کوي، دا قمقل سړی. هوښیار سړی داسې نه کوي چې هغه دې کنځل کوي، خپلې مور ته کنځل کوي، خپل پلار ته کنځل کوي، خپل ځان ته په خپله کنځل کوي. ابو جهل هم داسې و، هغه نور هغه هم داسې و، عتبه وغیره وروستو به راشي. کله چې جنگ بدر لدی اطلاع، بدر جنگ چې کله کېده نو کافر چې کله وته رالو کعبې ته، د کعبې غلاف یې ونیو او اللهم ان کان هذا هو الحق فامطر علينا حجارة من السماء وائتنا بعذاب الیم. وی الله که دا پیغمبر حقی، دا قرآن حقی، نو موږ باندې د اسمان نه کاڼو بارانو کې، موږ باندې اسمان نه کاڼې راووری. ځان ته کنځل، ځان ته خیرې کوي. که ځان ته خیرې ولې کوې، ځان ته دعا ول نه کوې. صحیح طریقې باندې خبر وکړه، یا الله که دا حقی، د دې حقانیت زموږ په زړونو کې کښېنی، موږ هم مسلمانان کې، او که دې ناحقه باندې نو دې تباه کړي. اوس داسې ووایه که نه، نو دې ځان ته کنځل کوي، ځان ته خیرې کوي. نو دویم نمبر باندې صورت چې دی نو هغه صورت نون والقلم وما یسطرون دی. دا خلک به تا نرمۍ خیر دی، گزاره کوئ، گزاره کوه. نو سو یک صفا خبره به نه کوې، غونډ دی، زیړ دی، اگر صفا وایه که نه نارنج دی، دی نه وایي. دا بل چې دی نو دی صفا خبره کوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته الله وایي صفا بیان کوه. هغه لاسه کې هغه تره ورته وایي، د تره هغه اشعار دي، یو ځای کې به راځي انشاءالله وایو به. اولئک لن یصلوا الیک بجمعهم حتی وسد فی التراب دفینا. هغه کې راځي فصدع، صفا بیان کوه، صفا بیان کوه، ما علیک غضاضۃ، پتا ما څه خبره نشته، پتا ما څه پابندی نشته، صفا خبره کوه. هغه ترې ورته وایي چې هغه د کفر په حالت کې دی، هغه وایي صفا بیان کوه. دلته کې دی وایي نه صفا به خبره نه کوې، زیړ دی او غونډ دی او داسې دی او هغسې دی. نو دریم صورت نازل شو یا ایها المزمل، اے ځان سره ملګري راجمع کوونکیا، ځان په کپړه کې نغښتونکیا، پاسه قم اللیل، د شپې ودرېږه. د ورځې د خلک نه پرېږدي، د شپې ودرېږه که د شپې بیان شروع کا، د شپې درس شروع کا. قم اللیل الا قلیلا، څومره چې کولی شي د خپل وس مناسب کوه که نه. لږ ساعت دی. اوس هغه دور کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو کاو، کله ثابت شپه لګیا دی، کله نیمه شپه لګیا دی، کله درېیمه حصه لګیا دی، نصفه ثلثه او انقص منه قلیلا او زد علیه ورتل القرآن ترتیلا. قرآن بیانوا، قرآن لولا، قرآن کریم لولا، بیانوا. بیا ورپسې بیا تاکید راغی یا ایها المدثر قم فانذر وربک فکبر. پاسا د خپل رب لوی بیانوا، وثيابک فطهر، خپل لمن بپاک ساتي، لمن بپاک ساتي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله صفا ډېرې رکې باندې ودرېد نو وی سلویخ کال می تاسو کې تیر کړلی، کیف وجدتمونی صادقا او کاذبا، تاسو رښتینی موندلم کې دروغجن. او ورته وی جربناک مرارا فما وجدنا فیک الا صدقا، هر وخت کې موږ ته رښتینی موندلې ښه، بار بار تجربې موږ کړلي.
رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی وی وثيابک فطهر، خپل لمن به پاک ساتي، لمن باندې چې داغونه لګي. یو ظاهری معنی لمن پاک ساتا، جامع دی پاکی ساتا، بولے منز بکے کنا مانزہ دا پارا بدلے دو دا پارا پاکی جامع پکاری. نو پینزم صورت راغے چھ سبب ہے نو دلتا ہوئی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین دا سوائے کنا دین شورو کا دا مانزہ نہ شورو کا اولنا دا مانزہ ابتداء دا سورت فاتحہ دین شروع کنو داخل کو توایا. نو دا پینزم صورت تے رستو دا صورت مدثرنا پہ ترتیب باندے. دارنگی دا قرآن کریم دا مضامینوں پہ اعتبار باندے سلور حصی دی. اولنی حصہ دا صورت فاتحہ نواخل دا صورت انعام پوری بئی او پدے کی پنز صورتوں ندی او پدے کی غٹ مسئلہ اہم مسئلہ چی بئی الخالق لکل شین هو اللہ، خالق دا ہر شی اللہ دے. مسئلہ دا خالقیت با پیش کئی او دے طول مضامینو تا اشارہ دا پدے الحمد صورت فاتحہ کی. رسو بوایو سورت فاتحہ دا دا طول قرآن کریم خلاصہ دا. دا سورت فاتحہ دا دا طول قرآن کریم متن دے او دا ورپسی سورت بقرین وخلا آخر پورے دائی تشریح دا سورت فاتحہ. نو دا سورت انعام پورے پنز سورتوں ندی او پدے کی مسئلہ بذکر کئی الخالق لکل شین هو اللہ او سورت فاتحہ کی اشارہ دا پائے کی الحمدللہ کی دغتا چی اللہ خالق دے. دویمہ حصہ دا سورت انعام نا دا سورت کہف پورے بئی او پدے کے 12 سورتوں ندی او دا ہر سورت دا ہر حصہ چی شروع کی گی نو پا الحمدللہ سورت شروع کی گی. دلتا کہ موئی الحمدللہ رب العالمین نو سورت انعام کی بیا وی الحمدللہ نو بیا دا سورت کہف پوری دا نو سورت کہف بیا شروع کی با الحمدللہ سرا نو بیا بلا حصہ آخرہ اگر دا سورت سبا نوا دا سورت سبا پوری دا نو سورت کہف نواغلا دا سورت سبا پوری دا بلا حصہ دا او دا سورت سبا نواغلا آخرہ پوری دا بلا حصہ سلورما. نو دویمہ حصہ چی کما دا سورت انعام نواخلا دا سورت کہف پوری دانو پدے کے بوئی چی رب اللہ دے المربی هو اللہ. مربی چی دے نو اللہ دے نو دلتگی سورت فاتحہ کی ہوتا ہوئی چی رب العالمین اشارہ کئی دویمہ حصہ رب العالمین باندے دا. بیا دریمہ حصہ دا سورت کہف نواخلا دا سورت سبا پوری بیاو پدے کے اشپاڑ سورتو ندی. پدے کے بعد خبر ذکر کی چی المبارک فی کل شین هو اللہ، اللہ دے مبارک او چا بانے چی برکت شوے دے ناغا مبارک دے. بعض پنجابیان چیز آگوی مبارک شاہ، مبارک شاہ نا غلط ہوئی مبارک شاہ من پختو کیا مبارک شاہ سو کوئی مبارک شاہ سو کوئی امبارک شاہ. نو دا مبارک چیئے نو دا بب مفعولی برکت دا لفظ استعمالی دا بیوزے کی وایو انشاءاللہ. برکت دا لفظ چوئے نو کل دا مصدر چی نو دا با مبنی للفاعل نو کل مبنی للمفعولی. کدا برکت تو دا اللہ نے سوا بل چاہتے منصوب کے او تو دا پا مانا دا مبنی للفاعل اخلے نو گناہ بئی یا بشرک جوڑی نو دا بئی پا مانا دا مفعول باندے مبنی للمفعول. مبارک بئی دا پلان کی پا برکت باندے دا برکت لفظ چی رازی نو دیکھ دا دوار احتمالات کی دا پلان کی پا برکت نو تا دا مبنی للفاعل وے کہ مبنی للمفعول وے کہ مبنی للفاعل وے
او د الله نه سوا بل چاته وي نو دا خو بیا شرک دی. او کو برکت په معنا د مبنی المفعول وي نو بیا شرک نه دی. لیکن ایهام راضی هر سړی په نه پويږي. امام علوسی رحمت الله علیه وی تفسیر روح المعانی کې چې دا هغه خلق چې هغه په دې باندې پويږي علما نو د پاره د دې استعمال جایز دی، او کوم چې عام خلق دي دا غي د پاره د استعمال جایز نه دی. وي برکت دا خبره چي کوي د پلان کې په برکت او د پلان کې په برکت دا هر سړی په دې باندې نه پويږي. دی وجنه دا موږ بوایو وسیله په باب کې چې د دې استعمال په دعاګانو کې دا مکروه دی. شرک وته نه وایو، مکروه دی. خلکو ذکر کړي علماء آتی خبر به کو حواله ال دغه سبازي پیش کوو ان شاء الله. نو د سورته سبا پورې د سورته کهف نو واغله سورته سبا پورې پدې کې 14 سورتونه دي او پدې کې وای المبارک فی کل شیء هو الله، برکت ورکون کې الله دې په هر شي کې برکت اچون کې خیر اچون کې الله دې. تبارک الذی بیده الملک، تبارک الذی نزل الفرقان، برکت ورکون کې الله دې. برکت په معنا د خیر باندې دې، خیر ورکون کې الله دې، خیر اچون کې الله دې. او سورۃ فاتحه کې اشاره ده دغه حصے ته الرحمن الرحیم، الله رحمان دې او الله رحیم دې. بیا د سورۃ سبا نه واغله اخره پورې بل حصہ وي او پدې کې یو اتیا سورتونه دي. پدې کې دو مسئلے برازي. یو به اثبات د قیامت، عام طور باندې تذکرہ چې کیږي نو د قیامت تذکرہ هغه په اخرنی حصہ کې کیږي سورۃ سبا نه اخره پورې. هغه کې یو سورۃ راځي جو د قیامت باسته به نو بل راځي بیا د قیامت باسته نو بیا قیامت باسته مستقل سورتونه هم راځي د قیامت مبارکي. نو اخره پورې دا یو اتیا سورتونه دي او پدې کې اثبات د قیامت ته او نفی د شفیع قهری، نفی د شفاعت قهری شفیع قهری. یہ پدې طریقې باندې اثبات د قیامت، نفی د شفیع قهری اشاره وي په دې صورت کې مالک یوم الدین، الله واقدار دی د ورځې د جزا. نو مالک یوم الدین آئے کی اشاره ده. شفیع قهری مطلب دا دی چې په الله باندې څوک ضرور نشته، خپل خبره په الله باندې څوک مناوون کې نشتی چې خپل خبره په الله باندې څوک مناو کی. او مختلف قرآن کریم کې هم مختلف برازي لکه سورۃ د آیت الکرسی کې راځي من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، څوک دی چې هغه به سفارش وکړي الله ته خبره به وکړي د الله تعالی د حکم نه بغیر. څوک شته چې وکړي نشتی، هغه ته ویل کېږي شفاعت قهری نفی. نو دا شو ربط د صورت. او په دې صورت کې ټول قرآن کریم ته اشاره وا. دعوه د صورت به مسله د توحید، العبادت لله وحده، عبادت یو د الله حق ده. صورت خلاصه چې وینا یو په دې طریقې باندې وایا. صورت کې درې حصے دي. اول کې حقوق الله دي، دویم کې حقوق الله حقوق العباد مشترک دي، او آخر کې حقوق العباد خالص دي. لکه حدیث کې چې راځي چې کله یو سړی وایي الحمدلله رب العالمین، بیا الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، نو الله وایي دا زما دپاره دي. ولی عبدی ما سأل، کله وایي حمدنی عبدی، مجدنی عبدی، اثنى علی عبدی، دا خبر راځي حدیث کې دي چې کله یو سړی الحمدلله رب العالمین وایي
نالاوی حمدنی عبدی الرحمن الرحیم اسنا علی عبدی مالک یوم الدین مجدنی عبدی. نو دیکھیں حقوق اللہ دی ورپسے حقوق اللہ حقوق العباد مشترک دی ایاک نعبد و ایاک نستعین. نو ورپسے حقوق العباد صرف اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. دویم خلاصہ د صورت په طریقې باندې چې اول کې توحید ده بیا پاغي باندې دلائل دي او بیا نتیجه ده. الحمدللہ دا دعوت د صورت شوا رب العالمین دا دلیل له پاغي باندې حمد د الله لپاره ولی پکار دی ځکه چې رب دی. حمد د الله لپاره ولی پکار دی ځکه چې رحمان دی او رحیم دی مالک یوم الدین دی. نو نتیجه به مرتب کوي چې ایاک نعبد و ایاک نستعین. دا نتیجه شو او ورپسې تعلیم د دعا ده اهدنا الصراط المستقیم غواړي نو څه غواړي اهدنا الصراط المستقیم نه غلار غواړم مکلک والے غواړم اهدنا الصراط المستقیم. یا الله په دې باندې کلک والے راکې په دې مسله توحید باندې. ورپسې بیا درې ډلې دي انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یو منعم علیہم دی یو مغضوب علیہم دی او بل ضالین دی. درې ډلې دي. دا خلاصه د صورت شو. ورپسې امتیازات د صورت. دا صورت جامع دے ټول قرآن کریم تا ټول مضامین تا. دارنګه صورت ممتاز دے په ذکر د 15 نمونو د الله تعالی. پدې کې اسماء الحسنا دي 15. یو الله دے یو رب دے یو رحمان دے یو رحیم دے یو مالک دے. 15 نمونه دي بکی. بیا خبر برازی دا هر یو جدا جدا خبر بیا راځي. دانګي په دې صورت کې رد بکیږي په فرق او باطل باندې. دې صورت کې رد ده په فرق او باطل باندې. په دې کې مقاصد عالیه دي. یو پدې کې معرفت د الله دې په سبیل توحید باندې مالک یوم الدین پورې. دانګي رسالت پکې ده چې هغه ماخوذ ده صراط الذین انعمت علیہم نا. صداقت د قرآن کریم پکې ده چې هغه ماخوذ ده د صراط المستقیم نا. دانګي ایمان بالآخرت پکې ده ماخوذ ده مالک یوم الدین نا. جہاد ده او انفاق ده پکې چې هغه ماخوذ ده ایاک نعبدونا. دانګي فرق باطلو باندې چې رد کړي نو ګڼ پکې دي. رد ده په فرق ضالو باندې باطلو باندې. اول کې رد ده په يهود رد ده په دهریو باندې. الحمدللہ رب العالمین اللہ رب دے اللہ پالون کے دے دہریہ نہ منی. دانگی رد دے پا خلق بانے چاگا اللہ دا پارا دا ولد او دا نازولی اعتقاد کئی عقید لری. الرحمن اللہ رحمان ذات دے چاگا تدیشی ضرورت نشتی. دانگی رد دے پاگی خلق بانے چاہا ہوئی انسان مجبوری محض دے. انسان مجبوری محض دے ہوئی بالکل مجبور ہے لکا گٹا دا لرگے دے کم طرف دے جو کٹکے جو آتا تو کٹکی گی. کم طرف دے ورولی جو آتا تو بورو وشتے کی گی. رد پا آغا خلق بانے پدے کی چے ایاک نعبدو و ایاک نستعین. یا اللہ خاص تا عبادت کو منگا پخپلا رضا باندی کو.
دارنګه رد په معتزله باندې بعضی پکې دي ناغوي عمل ته ضرورت نشتی وي خوارج پکې دي معتزله پکې دي نو سو وي انسان مجبوری محض دی او سو پکې داسې وي نو رد په هغه معتزله باندې په یا کنستعين دانګه رد په مبتدعين باندې هم چې هغه مبتدعين دي فی الاعمال عمل کې بدعات کوي ناغي باندې رد په دې باندې چې صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین دانګه رد په يهوديانو نصرانيانو باندې په غیر المغضوب علیهم ولا الضالین سره یو طرف ته منافقان دي نو بل طرف ته يهوديان او نصرانيان دي دانګه بعض خلک په دال کې دي چې عمل ته به ضرورت نشتی وي ال دې رد په خلک باندې په یا کنا عبادت سره یا الله مونږه بندگی کوستا دانګه په دې صورت کې صفات د عبدیت هغه ذکر کوي پنځه صفات د الله تعالی هغه هم ذکر کوي پنځه معلومیږي بد دینا لکه د عبد صفات دی پنځه یو ده دلته کې وایي نعبدو عبادت دا صفت د عبدیت ته د بنده صفت سره عبادت کول دویم د اياک نستعين نه ماخوذ د استعانت الله نه به امداد واړي په هر کار کې دریم د اهدنا یا الله موږ له هدایت راکې طلب د هدایت د الله نه بنده بداسي کوي دانګي مستقیم وي استقامت بغواړي اهدنا الصراط المستقيم طلب استقامت بکئی ندام صفت دا عبدیت تے دانگے صراط الذین انعمت علیہم کے داغے معلومی گی طلب دا نعمت سرد سلامتیا دا زوال او دا غضبنا صراط الذین انعمت علیہم غیر مغضوب علیہم ولا الضالین صفات دا اللہ دا اللہ صفتون چیدی الحمدو نماخوز دے محمود دے اللہ محمود دے حمد بیان کرشی دے دا اللہ نعبدو نماخوز دے معبودو اللہ معبود دے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ نماخوز دے استعانت دے بل طرف مستعان دے اللہ مستعان دے اهدنا ماخوذ دے چې الله هادي دے انعمت علیہم نا معلومی کی چې الله منعم دے انعام کون کے اللہ دے غیر مغضوب نا معلومی کی چې الله غاضب هم دے او ضالین نا ماخوذ معلومی کی چې الله مضل هم دے من یضلل الله فلا هادی له دا اللہ صفات تھی نورم گن پدے کی بعضی خبر دی آو انشاءاللہ بیا بوائیو دا صورت فاتحہ دا نو پدے کے بعضی حروف دیسی دے چی پدے کی نشتی لکہ پدے کی الف بات آسان چی شروع کے نصا پکی نشتے ہاں نو بیا ور پسی جیم نشتی نو بیا ور پسی خام نشتے نو بیا چی آخو علار شی نو زا پکیم نشتے نو شین پکیم نشتی دا شین نوم زان ساتی ہوئی نو بیا پکی زوام نشتے او بیا ور پسی آخر کے فا پکیم نشتی نو دا حروف پکی نشتی نو بعض علماء وینا پدے باندې دا
چې کله تا عقیده وساتله په دې صورت باندې نو الله به د دغه قسم عذابونو نه وساتي چې کوم په دې کې نشتی لکه تا د هغې نه مراد دی صبور هلاکت الله به د هلاکت نه وساتي هلاکت اصل کې د قیامت هلاکت دی قیامت پر باندې سړی هلاک شي جهنم ته لاړ شي هلته کې هلاکتونه غواړي هلته کې به ورته ویل کېږي لا تدعوا اليوم صبورا واحدا یو هلاکت مه غواړه ودعوا صبورا کثیره وي د هغې نه به الله وساتي دویم جیم پکې نشته نو د جیم مقابله کې الله به وساتي دی د جحیم او د جهنم نه خا پکې نشته نو الله به خزي نه وساتي من خزي یومئذ وي د هغه ورځې د شرمندګۍ نه به الله وساتي دارنګه زا پکې هم نشته او شین پکې هم نشته هغه ځای کې خلق بلاړ شي جهنم ته نو جهنم کې بیا لهم فیها زفیر و شهیق زفیر او د شهیق نه به الله وساتي دارنګه زوا پکې نشته نو زوا الله به د لظا نه وساتي لظا شغلی دي د جهنم الله به دغه نه وساتي ایو فا پکې نشته نو الله به فراق نه وساتي د جدای نه د خپل ملګرو نه او د خپل قام قبیله د خپل اولاد او د خپل مور او پلار نه الله به داغي د جدای نه وساتي یو ځای الله جنت ته داخل کی ومن صلح من آبائهم وی بس دې باندې مبس نور ان شاء الله ازي خبرې چې دا ربي ان شاء الله بیا وایي او بل خبره پکې دا چې سبا کې دې شي درس اونشي موږ ورو ستیږي نه کې دې شي سهار وختي کې وځي بیا مشکل به سبب شک نه پاتې کو خو چټي به کو بیا ان شاء الله